الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم ورور پوښتنه کړي چې موږ په سفر باندې روانو نو ماسپخین مونږ خو موږ وکړو، نو بیا چې په سفر روان شو نو بیا مازیګر مونږ ته گاډي ونه درېده، نو ماښام مانځه ته ودرېده. نو موږ چې ورسېدو د ماښام د مانځه جمع ولاړه و، نو موږ به اوس د مازیګر مونږ سره څه کوو؟ نو د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده، تاسو خو الحمدلله ښه سنجیده یې او موږ سره د ډېر وخت نه په دې ګروپ کې ملګري او ډېرو مسایلو نه تاسو خبر یې، او دا خو تاسو خامخا اورېدلې ده دا مسله چې ولې بیا ستاسو نه په دې کې تاخیر شوی، عمل هم په نه دی کړی. خو زه به بیا ذکر کما، په سفر کې منګ او تاسو ته دا رخصت راکړی شوی دی د جمع بین الصلاتین، یعنی دوه منځونه سړی په یو وخت کې کولی شي. اوس ته په سفر باندې روان یو، د ماسپخین د مانځه ټیم دی، نو اول د ماسپخین مونځ وکړه، هغې پسې سمدس بیا ایسته د مازدیګر مونځ هم وکړه. سفر کې هسې هم سنت نشته دی، دې ته جمع تقدیم وی. او که جمع تاخیر کې د ماسپخین مونځ پرېږدي او د مازدیګر ټیم څنګه داخل شو، نو اول به ته مخکې د ماسپخین مونځ وکړي، وروستو بیا د مازدیګر وکړي. دغه رنګ طریقه د ماښام او د ماسخوتن هم ده، او د سار مونځ چې کوم دی نو دا به سړی ځان نه کوي. څوک چې په دې باندې عمل کوي په جمع بین الصلاتین باندې، نو یو خو په دې باندې الله رب العالمین به ډېر زیات خوشحالیږي، ځکه حدیث کې راغلی دی د مسند احمد حدیث دی، اتم جلد کې راوړی صفحه 135 کې، په مجموع الزوائد کې علامه حیثمی رحمت الله علیه راوړی دی په دریم جلد صفحه 162 کې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله یحب ان تؤتى رخصه کما یکره ان تؤتى معصیته. څنګه چې الله رب العالمین نافرمانی او ګناه کیږي والله بد غني، دغه رنګ چې څوک په جمع بین الصلاتین باندې عمل کوي، دا د الله د طرفه یو رخصت دی، نو الله په دې باندې خوشحالیږي او ښې ګڼي. یعنی الله موږ له رخصت راکړي، نو به د الله په رخصت عمل کول په دې الله خوشحالیږي. دغه رنګ بل حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کې راغلی، صحیح سند دی، مسند احمد دویم جلد صفحه 71، مجموع الزوائد دریم جلد صفحه 163 کې، چې من لم يقبل رخصت الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفه. څوک چې د الله رخصت نه قبلې، نو هغه باندې به د عرفات د غرونو برابر ګنای. اوس الله موږ له رخصت راکړی دا، هغه نبی راته ویلی دي چې تاسو په سفر کې دوه منځونه جمع کولی شي، ماسپخین مازدیګر، ماښام ماسخوتن. یو سړی په دې باندې عمل نه کوي، نو دا د الله رخصت نه قبلول لیکنه، نو بیا دغه وبال به در باندې راځي. نو جمع بین الصلاتین یو خو په دې الله ډېر خوشحالیږي، د الله په رخصت عمل کول دي. دویم دا چې څوک هم په دې عمل کې د دنه به مونځ نه خرابېږي، خصوصا د جمع مون بم د دنه چرته نه خرابېږي، چې د ماسپخین مازدیګر یو ځای کوي او ماښام ماسخوتن چې کوم دی هغه یو ځای کوي. دویم دا چې ټیم به دې نه ضایع کېږي په سفر کې، دا یاره به در سنئ چې مون نه خراب نشي. دلیل په دې باندې اوس څه دی؟ نو دلیل ور باندې دا دی، صحیح بخاری کې حدیث دی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع بین الظهر والعصر اذا کان علی ظهر سیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله په سفر باندې نو ماسپخین مازدیګر منځونه به جمع کول، یعنی په یو وخت کې به کول، او ويجمع بین المغرب والعشاء، او ماښام او ماسخوتن مون به جمع کو. نو که بالفرض په دې باندې عمل کوي، او که بالفرض تاسو نه دغه کار شوی، نو بیا چې کم وخت مونځ جمع ولاړ او هغې کې به شامل شي، او به د مازدیګر مونځ به پسې بیا وروستو وکړي، بیا به هم وروستو د هغې قضا راوړی وی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.